السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا یوه ویډیو ده، تاسو دا وګورو، بیا انشاءالله چې خبره کوو. اورېدل هغه زموږ کور دی د شپې هره شپه دا قبر کې اوازونه موږ اورو. نن بیا تاسو ته هم زه ښکاره کړم چې دا قبر کې هر ورځه داسې اوازونه وي. دا دی استغفرالله استغفرالله لا اله الا الله محمد رسول الله. داسې ویني چې دلته داسې اوازونه د دې قبر څخه موږ اورو. هر ورځه هره شپه موږ دا اوازونه اورو. دا هدیره ده او تاسو ته ما خپل کور هم ورښکاره کړي. اورېدل دا دی هر ورځه موږ دا اوازونه د دا قبر څخه اورو. قبر څخه زما وروڼو دوستانو اوازونه راځي، نو استغفرالله ووایاست، ځانونه اصلاح کړئ، کلمه ووایاست. نو محترمو، تاسو به دا ویډیو لیدلې وي که نه؟ نو دا اوس حقیقت ته آیا داسې رښتیا شوي دي، او که د هسې چا یوه ویډیو جوړه کړې او هسې اپلوډ کړې اوس حقیقت نه لري؟ نو د ما محترمو په میډیا باندې که موږ وګورو نو دوه قسمه خلک دي. څوک د ویډیو لکه ډېرو غټو پیجونو نه نشر شوې هم ده او هغو پې څه داسې رد داسې خاص نه ده کړی، او بعضې خلک البته داسې هم شته دي چې هغو بعضې تصویر نشر کوي چې موږ دغه ځای له مطلب لوړو او د خبره هېڅ حقیقت نه لري. څوک یې چې دا یوه کنده د قبر نه ده، څوک یې چې دا سورنګ ده، والله اعلم. خو بهرحال حقیقت به یې راڅرګند شي. موږ لکه اوس فی الحال پوره 100% داسې نه شو ویلی چې دا یا دروغ ده یا رښتیا ده. خو البته دومره به وایم چې د قبر چې کوم ژوند دی، قبر کوم عذاب ده، دا حق ده، دا حق دی، دې نه موږ انکار نه کوو، دی سره دماغ کېدو. البته دا حالت خدای پاک په انسانانو باندې نه راڅرګندوي، دې وجې نه چې دا بس دا یو راز ده او د خلک فی الحال په امتحان کې دي. که چیرې د قبر عذاب خلکو ولیده او دا شی پرې راڅرګند شو، خو بس بیا خو امتحان ختم، ټول خلک به نیکان صالحان شي، غلطي به سره څوک کوي نه. نو د ما محترمو البته دوره خبره ده چې بعضې اوقات کې که موږ کتابونه وګورو، بعضې شیونه خدای پاک راڅرګندوي د خلکو د هدایت دپاره، مخلوق د اصلاح دپاره. لکه داسې هم ممکن ده، خدای پاک په دې قادر ده چې بعضې امور داسې د راز والا هغه په چا باندې راڅرګند کړي. خو دلته کې اوس دغه ویډیو چې کومه ده، آیا دا څه داسې مطلب رښتیا قبر عذاب ده او که داسې دروغ خبره ده؟ نو د ما محترمو زه به دومره ووایم په دغه ځای کې چې دا څه خلک ورغلي دي، پوه شو، تاسو تصویر لیدلی شو او هغو له داسې سراغ میلاو نه شو، هغو داسې څه ثبوت ونه موندل چې هغو د دې نه اوازونه رسي، بلکې هغوی چې دی یوه کنده ده، څوک یې چې یو سورنګ دی بل طرف نه ورته لیار راغلی، څوک یې چې نه د چا چې ویډیو جوړه کړې ده، پوه شوې، دا یو بل کس یې نه کېنولی، هغوی یې نه داسې اوازونه کولو. نو کیدای شي چې د هغه په ښه نیت باندې دا جوړه کړې وي چې زه د خلک په اصلاح شي، وبډور شي، غلط کارونه نه ومنې شي. خو لیکن دومره به وایم چې داسې قسم ویډیوګانې جوړونو دې کې خیر نه وي. دا د میډیا زمانه ده او بیا په معاشره کې داسې خلک شته چې هغه دین بیزاره طبقه چې کومه ده، چې هغه موقع لټوي چې په څه طریقې باندې موږ په دین باندې اعتراض وکړو، مسلمانانو باندې اعتراض وکړو. نو داسې قسم ویډیوګانې هغو دپاره دلیل هغه جوړ شي. مطلب دی دې په هغه باندې بیا په بنیاد باندې هغه په مسلمانانو اعتراض کوي او هغو پورې خندا کوي. نو داسې قسم ویډیوګانې دا جوړول نه ده پکار چې داسې ته مطلب نه پکې یو سړی پټ کړي اتوله وزونه کړي، اعتبار نه ویډیو وکړي، بیا وایي چې دا قبر عذاب ده. نو داسې نه ده کول پکار. دا بیا د مسلمانانو د خندا ځای جوړېږي. ښایي مسلمانانو پورې بیا د ملحدین یا د بیکاره خلک دا پورې بیا اعتراضات کوي، مسخرې کوي. نو داسې نه ده کول پکار. خو دومره به هم ووایم چې د ما محترمو د قبر عذاب چونکې حق ته، د هغې دپاره تیاری کول پکار ده. د ویډیو کې که راشي او که رانه شي، پوه شوې، هغې نه بغیر هم موږ له قرآن حدیث د دې اطلاع راکړی او چې د قبر عذاب شته ده. نو دې وجې نه نیک اعمال کوو، تیاری کوو چې خدای پاک مو د قبر د عذاب نه بچ کړي. او سره سوره ملک یعنې تبارک الذي چې کوم صورت ته دا د شپې ټینګې یو، پوه شوې، دا د قبر د عذاب دپاره علما فرمایي چې دا هم یو ډېر بهترین طریقه کار ده چې څوک دا د شپې ټینګې د مونځه نه پس، نو خدای پاک به د قبر د عذاب نه بچ کړي. نو پکار ده چې موږ په دغو شیانو باندې عمل وکړو. نو محترمو دا ویډیو مخکې هم شیر کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.